العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام متردد للحاد درسونه روان دي. مغربي فکر فلسفه بیانې داوا جواب دوام ذکر شوی دا اوسو 38 تنقیحات بیان شوی دی غالبا مولوی صاحبانو او دا 9 بیان شوی دی. خدا به بیا وایي د دې مقصد دا دی چې ملحدین که په موږ باندې اعتراضات کوي نو د دوی نه زیات اعتراضات موږ په ملحدینو باندې لرو. اویس اقبال دا مشهور ملحد دی او 23 اعتراضات قرآن کریم متعلق ذکر کړي دي. خو ټولې غیر معقولې خبرې کړي او غیر معقولې اعتراضات یې کړي دي چې کوم شي تعلق زموږ د عقیدې سره نه دی نو هغه هم په موږ باندې را فټ کړي دا وایي دا ستاسو د عقیدې سره. الله قرآن کریم خو د سینې نه بلې سینې ته محفوظ شوی دی او راغلی دی. نن هم چې قرآن کریم څوک چاپ کوي کوم یو کپنیم او دې تر څو پورې قاریانو په ده باندې دستخط نه کړی هغه نه قبلېږي. حکومت د پاکستان هم نه قبلوي. مستند قاریان به وایي چې دا اوکې دی هغه په دستخط کوي چې موږ کتل الحمدلله دا وایي بس سینې نه سینې ته منتقل شوی دی د نبي علیه السلام سینې ته او بیا د صحابه او بیا تابعینو ته. نو دا غیر دغه چې دي ملحدین چې دي دوی به څه کوي مولوي صاحبانو غیر معقول اعتراضات به کوي. الحمدلله موږ چې کوو موږ د دوی اصولونو دوی ته اعتراضات به کوو. موږ په دوی باندې نور هم زیاتوالی پکې کوو او موږ وایو تکړه شي تاسو موږ له دې څه وکړئ مولوي صاحبانو جوابات راکوي. نو دا میدان داسې دی چې دوی اعتراض کوي نو تاسو به دا نه کښېنئ چې صرف د هغه د اعتراضاتو جوابات کوي. نه ته به هم په هغه باندې چې ته باندې هغه یو اعتراض کوي پکار دی چې ته پې څه وکړي دوه اعتراض وکړي. مولوي صاحبانو خو دا موضوع به تاسو زده کړې وي او دا یاد ساتئ د نن وخت ټولو نه خطرناکه فتنه دغه الحاد ده. یقینا درته وایم دې ګوره تعلیمي ادارو ته رانه ایستې ده. الله دې معافي وکړي. زمونږ ګوره دا کوم چې جوان نسل په کالجونو یونیورسټیانو کې سبق کوي دا ګوره ستاسو په رحم او کرم دی. ښه دې ته به نور د اسمان نه جبرائیل علیه السلام تبلیغ ته نه راځي. دې ته به تاسو تبلیغ کوئ د دوی عقیده به سموئ خو تاسو به دا موضوع به زده کوئ نو هله به تاسو څه کوئ د دې به درته بیا رد کول اسانه وي. او که دا موضوع دې نه زده کړي د دې اصول او مبادیاتو نه خبر نه نو بیا به درله مشکل وي. الحمدلله دا زموږ د دې مرکز خوش نصیبي ده چې کالو سر موږ دا مغربي فلسفه پکې څه کوو پړاو. اوس دې نه پس د خیره تنقیحاتو نه وروسته اوس مغربي فلسفه به تاسو وپېژنئ. دومره مفید درسونه دي. سیکولرزم څه ته وایي، هیومنزم څه ته وایي، سوشلیزم څه ته وایي، کمونیزم څه ته وایي، لیبرلیزم څه ته وایي، کیپیټالیزم څه ته وایي. دا ټول نظریات به مولوي صاحبانو تاسو الحمدلله دا پیژنئ. دا د الحاد سره تړلي دي مولوي صاحبانو. نو 9 نمبر تنقیح شروع کوو. نن درس ته راځو. دې نه بعد نور هر څه کتاب کې موجود دي. مولوي صاحب عبارت شروع کړه. بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ سوال دی د ملحدینو نه آیا صرف د اجزا د کیمیایي ترکیب د وجې نه یو عاقل او ذهین او باشعوره وجود جوړول ترې ممکن دي؟ که څوک وایي چې ممکن دي نو موږ ته دې وښایي د یو انسان مختلف اجزا دي یو ځای کړي او یو نوی انسان دې ترې جوړ کړي. دی وایي که نه چې ساینس ډېره ترقي کړې موږ وایو دلته تکړه شه که نه د چا نه لاس راواله د چا نه خپه راواله د چا نه غوږ راواله ته یو بل انسان ماله جوړ کړه که نه جوړ به کړي هېڅکله نشي کولی. نو دا د اجزاو دا ترتیب ورکولو سره انسان نه جوړېږي. مولوي صاحبانو دوی څه کوي مثال د کمپیوټر ورکو دا لپټاپ دی دا هارډویر دی مولوي صاحبانو دا وجود لري دغه بدن نه انسټالې وینډو به پکې انسټالې دغه به افیس انسټالې نو هغه به داسې کېږي دا به کارآمد کېږي که نه دا هارډویر چې پروت وي جسم پروت وي. نو مولوي صاحبانو د انسان په دې جسم کې چې دا روح دی دا د کوم ځای نه راغلی د کمپیوټر او د انسان مثال موږ ورکړی دی عبارت وایي مولوي صاحبانو. دا یو بدیهي حقیقت دی چې په کائنات کې موږ ته څه په نظر راځي د هغې نه وروسته به کوم ذهین موجود وي. یو ذهن به موجود وي مولوي صاحبانو. ته چې په کائنات کې څه وینې دنه څه وي وروسته یو ذهن موجود وي. مثال په طور باندې کمپیوټر دی دا لپټاپ زموږ مخې ته پروت دی او د دې اوس بیروني او اندروني اجزاو نه دا مرکب دی. دې کې بیټري لګېدلې ده دې کې پروسیسر دی دې کې ریم دی مولوي صاحبانو دې کې دا اجزا لګېدلې دي. خو دې کې کوم ذهانت راوستلو دپاره به دې کې ته څه کې وینډو انسټالېږي که نه انسټالېږي مولوي صاحبانو پکې تاسو یا تاسو موبایل استعمالوئ. تاسو چې موبایل کې د پلی سټور نه ورته دغه ډاونلوډ نه کوئ دا کوم څه شی دي څه ورته وایي دا کوم دغه چې تاسو په ده کې کولاوئ
اپ دا یا پکې زه د قران کریم پکې ما ډاونلوډ کړی دا سونه پونه چې دی دا پکې چار سړی ډاونلوډ کړي نو دا خو موجود دی خدای لپاره بس کیږي څوک سره چې دا ډاونلوډ کې مولوی صاحب دې ته لپاره جدا سافټویر او انسټالول ضرورت دی مولوی صاحب په کمپیوټر کې ذهانت راوستل لپاره جدا سافټویر انسټالول ضروری وي صرف هارډویر ته ترتیب ورکول یا د برقي توانایي ورکول سره کمپیوټر کې ذهانت او د بجلی ورکا خو د کې دا وینډو نه د انسټال کېدا کار کوي هیڅ کله کار نه کوي همداسې د انسان معامله ده هم دا تاسو خو به جسمانی او کیمیایي اجزا د هارډویر په شان یو ځای کړئ مګر د ذهانت لپاره نفس ته ضرورت دی نفس ته ضرورت دی دا به کم ځای راوړي چې بل دا کم ځای راځي په انسان کې دا نفس او شابه سي تلخی نمبر 40 کچېرته د ځمکې فاصله له نمد نه لږ ډېره وي نو ټولې اوبه به جام شوي وي او زندگی به ناممکن وي او کچېرته دا فاصله کمه وي نو ټولو اوبو نه به بخارات جوړ شوي وي او زندگی به ناممکن وي سوال دا دی چې دا فاصله چا متعین کړې ده چې د ژوند لپاره ممکن دا 15 کروڑه کیلومتر 100 ډور موږ سونه لر دی 15 کروڑه کیلومتر د رڼا رفتار 8 منټه 15 سکندو کې موږ تر رسیدي دا ودا اندازه چا متعین کړی د مولوی صاحبانو کچره دا سوي د دې د فاصله زمونږ نه سوي مولوی صاحبانو که نږدې وي لري وي نو دا به سوي د اوبو د سمندرونو په ټول جام وي او که دا نږدې وي نو ژوند به پکې ناممکن وي ته سوچو دا یو حد دا چا متعین کړی دی یو ذهن داسې شر چې هغه زمونږ رب دی چې دې څه کړی مولوی صاحبانو دی ورته متعین کړی په یو کوره کې د ژوند تیرولو دپاره څو ساینسي پیمانې پکارېږي مولوی صاحبانو موږ ویلي دي مخکې یو کوره کې په یو ځای کې لکه اوس مریخ دی مریخ ته اوس ایلن ماسک وایي چې زه مریخ ته د ژوند انتقالولو کوشش کوم چې ځکه یو وخت به دا ځمکه بلیک هول کې ننوځي تباه به شي نو زموږ دا ته نو هلته وایي چې زه به څو زره ټمبمونه استعمالوم نو هغه مریخ به زه د دې دنیا مطابق برابروم نو هلته د یو ژوند ساینسدانان وایي چې 100 پیمانې پکار وي مولوی صاحبانو 322 پیمانې 322 پیمانې پکار په یو کوره کې د ژوند لپاره مخکې مونږ ویلي ستاسو ذهن نه بوتلي مولوی صاحبانو نو ته سوچو که دا 322 پیمانې په دې کوره کې څنګه موجود دي په نورو کې ولې نشته په سپوږمۍ کې نشته په مریخ کې نشته دوی اوس پکې مصنوعي انسټالوي نو مصنوعي انسټالولو سره به څه کېږي ته به ځې خو بار دلته د دنیا نه بدن سره اوبه مړې او د دنیا نه بدن سره اکسیجن هم مړې او په تاسې کې اوس په ناسا کې دوی څه کوي ځان له د خپلې او د اسمات یې څه کوي دا فضله دا فلټر کوي او دوباره به استعمالوي دی په دې باندې اعتراض کوي که نه هغه د میتیازو باندې اشربو من ابوالها والبان حدیث باندې به پکې موږ دا به چې دا پنسلین چې کوم ستنې دي وروسته اعتراضات توقع چې اعتراضات ته ورسېږو چې هغه وو ټول اعتراضات له موږ لګړې موږ د ناسا کې چې دا ستاسو ماغان ځل دا فلټر کوي اوس کې خپل زبانو نو دا د انور دا حد دا چا متعین کړي الله متعین کړي الله موجود دی مولوی صاحبانو دا کښه ته کې کچیرته د ځمکې سایز لګ ډیر وي مولوی صاحبانو نو ګریویټي کښه ثقل موږ ورته وایو ګریویټي ورته په انګریزي کې وایي دا به نشو برداشت کوله او کچیرته د ځمکې سایز وړوکی وي نو انسانان به په ځمکه باندې نشوي ټینګېدلی مولوی صاحبانو به په هوا باندې لوتلې نو د لپاره د اندازه چا مقرر کړي دا ګوره عقلي خبرې دي معقولات دي مولوی صاحبانو موږ دوی ته قرآن حدیث نه پوښ کوو موږ دوی ته د دوی په ژبه کې څه کوو جواب کوو پوهېږئ مولوی صاحبانو عبارت ویو په ځمکه 80% اوبه ده استاد هغه راغی پکې مولوی صاحب صحیح شو کنه دا پکې موږ ذکر کړو او بعضې وخت یوځي 70% 71% 75 بس دا ټول پکې چلیږي زه مولوی صاحبانو او 10% خشکي ده که دومره مقدار کې اوبه نه وي نو ځمکه به د ورځې ډېر د ورځې به څه ځمکه به ډېره ګرمه وي مولوی صاحبانو او د شپې به ډېره یخني وي ځمکه د لمر نه غیر چاپېره ګرځي او د خپل مرکز نه ځمکه دوه قسمه ګردش کوي یو مدار کې او محور کې ګرځي محور کې 24 غنټو کې تاویږي دې کې د څه کېږي شپه ورځ راځي او په مدار کې موسمونه بدلیږي او کال بدلیږي مولوی صاحبانو په دې باندې کچرته د ځمکې د خپل مرکز نه غیر چاپېره نه ګرځېدلی نو د شپې او د ورځ نظام بنوي سوالدار چې دا بېجانه ځمکه چا پابنده کړې ده چې دا دوه قسمه ګردش کوي دا چا پابنده کړې مولوی صاحبانو دا الله رب العزت د ځمکې یو طرف ته همیشه شپه وي بل طرف ته ورځ وي زر عبارت وي یو طرف ته شدید یخني وي او بل طرف ته شدید ګرمي وي که چېرته د ځمکې رفتار نه وي نو د هواګانې چلېدل به ولاړې وي او بېشماره نظامونه معطل وي سوال دا دی چې ځمکې لپاره دا دومره انتظامونه چا برابر ته سوچ وکړه که نه که چېرې دا رفتار نه وي دا هواګانې به نه چلېدلې او چې هواګان نه چلېدلې یا د دې سمندر یا د دې سپوږمۍ ګریویټي نه وي کشش ثقل د سمندر دا چپې د غرونو نه غټې دي د یاران به چې ورته دا چپه چې راخوشي کړ دغې دا چپې د څه وجې نه دا شاربل کېږي څه کوي هلته وروره سپوږمۍ لګوي ضرور دا
هغه د شوملې چې شار بیا هغه شان کارونه کوي او دا وایي دا ماده ټیک د مونږ یو ماده ته یو ماده نو دا به شعور او بیجانه ماده کې دا دونه خصوصیت چا پیدا کړی چې هغه د خپل کشش سکر پوجا سکیږي بس مګه کې کشش ده دا د سکه د خپل سپوږمۍ ګیر چا پیرزان نتا وای په نور کې کشش ده مګه ځان نتا وای دا نه هسیاره وای دا خود به خود کیږي دا عقل منی تا خو سي جاهلان دي چې دا وای خود به خود کیږي اور رهایی کې سلور بنیادی گیسونه موجود دي نایټروجن 78% اوازون گیسونه موجود دي زموږ په فضا کې دا سلور قسمه دي مولوی صاحبانو 98% نایټروجن دي مولوی صاحبانو 21% پکې مولوی صاحبانو اکسیجن دي او دا شاته کې ارګون په نوم باندې بیرنګ او بیبوی یو عنصر دی چې 0.1 دی او دا شاته کې کاربن ډای اکساید چې دی 0.3% دی دا ټول چې راځم کې 100% جوړیږي مولوی صاحبانو نایټروجن څه کوي د نایټروجن خپل کار دی د اکسیجن خپل کار دی د ټولو د دې ګیسونو د موجودواله کوم ځای نه راغلي دي چې خود په خود شوی دی عجیب خبره ده نایټروجن د سوځیدلو عمل ایساروي کچې د نایټروجن کمی نو ځاتمغه د اور یو ګولوي پولیس باندې کچر کاربن ډای اکساید تعداد ډیر وي نو بیا به هم ځای په ځای اور لګیدل او کچر د کاربن تعداد کم نو بوټو بخبر خوراک نشي تیارولې او کچر ته اکسیجن نه مولې سبانو نو بیا بس کې اکسیجن چې شي ختم شي سبا کیږي ختم بږي ختميږي بکنه یو ملټم سره نشي ساره ده بغیر د اکسیجن نه دا وایي کنه ته سوچو کپتی د انسان ضرورتونه څه دي د انسان ضرورتونه اکسیجن دی ګوره د انسان ضرورتونه د اوبه دی ګوره یقینا درته دا ته انسان نه واکته سره ټول دنیا کاغذونه څو وړل شي نه دا هر څه په وافر مقدار کې الله رب العزت پیدا کړی او دا نه څه کوي دوی عادت رزق په فلسفه اعتراض کې کنه چې الله رازق د خلق د ولګي نه ولې مري موږ ورته وایو چې دلته خو رازق ته مطلب دا نه چې سړی د چپ کور کوي نه د انسان چې رزق ته د ضرورت په هغه ول کائنات کې وافر مقدار کې الله پیدا کړی دي د رزق د تقسیم د انسان په لاس ور کړی دي انسان الله رب العزت پیدا کړی دي ټول انسان مستفید کیږي ونه زبانو پويږي کنه پويږي د انسان ته ګور الله رب العزت اشرف المخلوقات ته ور کړی دي نور حیوانات چې ور غورا کوي سرخ کته کوي موږ سرخ کته کو نه موږ ته الله د خپل ته برابرای زمونږ د ګور دونه طاقت قدرت را کړی دا نور حیواناتو ته وګوري خپل ژوند ته وګوري هغه چې خوراک کوي څنګه خوري موږ چې خوراک کوو هغه د خپل اختیار خواندان دي موږ د خپل اختیار خواندان ولې زبر موږ په خپل اختیار سره موږ څومره خستلې باسونه غوندو څومره خسته خوشبويان استعمالو څومره خسته خوراکونه ځان له تیارو د خپل دا انسان په دې کائنات کې دا خود مختاری د الله وجود باندې کوي چې دره به ورسته پوس کی آیت مبارک ده کنه اقترب للناس حسابهم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون نږدې د حساب در سره کوم تاسو په دې کې سي په غفلت کې پراته یو دا مولدین وي الله نشر څنګه نشره ته خو خپل ځان ته وګوره او په انفسکم افلا تبصرون هغه څه مولې شي چې د رزمکې نه غیر چاپې اوزون ګیس په مناسب بلندۍ باندې نه ویني د لمر شواګانو تقریبا 50000 فوټ باندې بره 50000 کیلومتر یا 36000 کیلومتر باندې بره په دې کې خپل د زمونږ کورې د موږ بره فضا چت موجود دي چې دا چت نه وي دی وی کنه د معراج حدیث شکل راځي معراج باندې دوی اعتراض کوي یو دا گریویټي د پکې کشش شکل له بر دې دا څنګه دا کراس کړي دي بوراک او بل پکې دا راځي چې دا د دې دغه چت نه څنګه وته دي در پر تیز رفتار ته چې کوم دا سټلایټ برخه چې د رفتار ډیر تیز وي چې دا څو کې د چت سورې کې برابروزي نو دې چت ته په دې زمون په دې فضا کې دا چت کوم څه راغلي دي چې دا د څه کېږي د برنه چې سونه ګوره د غرازي کبه سیاره چې ماته شو هغه چې راځي شهاب ثاقب چې دې ته کاني راځي او چې دلته راورسي د موږ فضا ته راورسي د الله په قدرت سره په دغه دوره خصوصیت پروت دی چې هغه شي د دې پیښور نه غټ کاني را رواني شي د پیښور نه غټ کاني را رواني چې تر راورسي کې بس ریزه چې ختم شي دا ستای حفاظت دا غیبی مدد ته چې ستای حفاظت کی کنه والله یو کاني دارو دي او کنه کې نن ترته خو چې داس مې را خوشي شو دا دنیا یو ولا دنیا بدل ریزه کی کنه ختمه بشي او دې کنټرول کړی دی ان الله یمسک السماوات والارض ان تزول بالجبال دا هر څه کنټرول کړی دی د بیجانه کائنات د منظم ترتیب د دې خبرې گواهی ورکوي چې دا هر څه الله تعالی په خپل قدرت سره کنټرول کوي مولدین د ارتقا نظریه باندې ایمان راوړي دی مولوی بانو دوی دومره سوچ او فکر هم نه کوي چې بیجانه او بشعور ماده څنګه د دماغونو پشان دا دماغ تر ساينسدانان وایي چې د دماغ د ګوراو کتر وای دا بره کوس په مې نه بیراتاو کې دونه براشي د دونه وګتار دی په دې دماغ کې لفټ کړي دومره معمولی غونډه
دا پیچیده عمل د کوم ځای نه هغه یو ساینسدان واقع مرته نه ویل چې فیکټر په نوم باندې هغه چې د لور وخت وکتل وای دا خود به خود نشي کېده خو ولته د ارتقا نه مني بیا به تخلیق مني او تخلیق کیسه شه دي حتی به عیسی علیه السلام د خدای زوی وای نو هغه فلسفه مذهب ورته باطل پروت دی فلسفانو التولي هغه مجبورین تحریان دي یقینا درته مذهب خود ساختره یار د عیسی علیه السلام مخلوق ته د خدای زوی صفت ورکړل دي نو هغه سره دا نه مني مجبورین بس څه شي کې ارتقا پس روان دي فلسفانو آیا دا یو عالم او حکیم هستی د هدایت او پلان بغیر ممکن کېدای شي څنګه د خاورې هغه ذرات د ژوند لپاره سیل جوړ شو د بې جانه ذراتو ته څنګه څه تکلیف و چې همیشه بې جانه پاتې شوی نو سوال راځي چې په انسان او د خاورې په ډېرۍ کې څه فرق دی صرف د ذراتو تبدیلي ده ولې انسانان غم او تکلیف وچتوي او بیا هم ژوند غواړي او د مرګ نه ویریږي شابه مرشبانو د خاورې ډېرۍ کې دی انسان او د خاورې کې څه فرق نشته په دې کې د خصوصیات کوم ځای راغلي مرشبانو مخکې عبارت پیوځه بل سوال په ذهن کې راځي چې ابتدایي سه جرثومو ته څنګه ادراک وشو چې په ماحول کې د دا دی وی چې ارتقا وشو د دې مطلب دا دی مرشبانو ارتقا وشو نو د خپل سپرم یا سیل ماده یا بسوګنه چې دا کم بنزین چې دا ملحدین پیدا شوی دي شادونه چې کم دا ملحدین پیدا شوی ډارون بابا چې پیدا شوی دي مونږ ته نه پیدا د دوی چې د شادو د سپرم نه د منی نه د انسان پیدا شوی د منی ساس کې په پښتو کې ورته د منی ساس کې دا خصوصیت د کم ځای راغی چې اوس دلته کنورټ کېږي د شادو نه انسان ته کنورټ کېږي دا خو بیجانه شي دی بیجانه شي څنګه د انسان کنورټ کو ودا خود به خود وشو څنګه خود به خود وشو مولوی صاحبانو دا خبره د دوی غلط دي دا سیل او څنګه ادراک وشي په ماحول کې اوازونه څه دي مولوی صاحبانو لهرونه موجود دي رڼا موجود ده د کوم چې فائدہ او چې ډول لپاره څه دي اعضاء پکار دي چې موږ څوک د اعضاء ورکو مولوی صاحبانو یا د پلاني خوراک نه استفادې لپاره پلاني هورمونونه جوړ شوي کیمیکل به پکار وي د کوم توالد لپاره چې پلاني بنیادي عناصر به څومره اندازه پکار وي که چېرې د ارتقا په وجه کېدلی نو صرف په یوه مرحله کې د غلطۍ په وجه به زندګي ختمه شوې د مثال په طور افریقي کیکر په خپلو شاخونو کې په داسې کیکر دی مولوی صاحبانو افریقا کې یو کیکر دی چې هغه په خپلو شاخونو کې داسې انداز سره خانې جوړوي مولوی صاحبانو چې هغه کیسې ویږي میګان پکې اوسېږي مولوی صاحبانو پر دغه بوجنو دی د کیکر ته د دونه د بچا ور کړی مولوی صاحبانو دا پویا د ځان لپاره کور جوړوي او په دې سره میګان د حیواناتو د کیکر حفاظت کوي یو ساده احساس لرونکي کیکر ته څنګه معلومه ده چې کیکر حفاظت پیسو کوي دا میګان کې د حیواناتو نه بچ کی ته سوچو کا الله اکبر د میګان په ذریعہ خپل حفاظت د حیواناتو کوي یو ساده حساس لرونکي کیکر ته دا څنګه معلومه ده چې د میګانو په ذریعہ خپل حفاظت کې مولوی صاحبانو دی له پاکستان له خانه جوړ کړی دي د کیکر ته دا څنګه معلومه شو چې د دې په حفاظت کې د میګانو کردار هم دی آیا دا تنظیم او دا ترتیب او دا تزین د کوم به شعور مادي کاریګری کې دی شي نه اس کله نشي کېږي حادثه همیشه مولوی صاحبانو سوي حادثه سکیږي به ترتیب او که ترتیب سره وي به ترتیب نه وي مولوی صاحبانو عبارت وي حادثه همیشه به ترتیب وي د ترتیب نه وروسته همیشه یو قدرت موجود دی او د بیگ بینګ نه وروسته هم زموږ خالق موجود دی کوم چې زموږ رب دی مولوی صاحبانو د بیگ بینګ وشو نو بیگ بینګ خو د ماکه او بیجانه ماده پیدا شول خود به خود پیدا شو د کوم ځای کې پیدا شو تنقیحات په مخ کې تیر شوی دی مولوی صاحبانو پوه شوي 41 نمبر دغه چې د آینسټاین مولوی صاحبانو نظریه د رفتار د رڼا 3 लाख کیلومتر دی چې دا 1,86,000 میل جوړیږي دې باره کې مولوی صاحبانو اوس دا نظریه باطله شوه اوس ساینسدانانو دا تحقیق کړی دی چې د رڼا د رفتار نه هم رفتار شته موږ هم کنه ګوره د یو د مذهب عقیده ده دا نه چینج کېږي مولوی صاحبانو چې کوم عقیده د صحابه وه کوم عقیده چې نبی علیه السلام صحابو ته پرېږده زمونږ هم ده خو لیکن د ساینس نظریې هغه کې د عقول اشاره ده قدم قایلو هغوی د مادې د قدم قایلو اوس د مادې د حدوث قایل دی مولوی صاحبانو پوهېږئ که نه پوهېږئ او دغه شان ده که مولوی صاحبانو لکه آینسټاین دا نظریه وکړه چې د رڼا رفتار نه څوک تېز نشته دی راشه نن فلسفه ساینسدانانو تحقیقونه وکړي چې رڼا نه داسې ذرات ولیکل چې د رڼا رفتار نه څه شو تیز لاړه نو ستا خو کله یو نظریه وي کله بل نظریه وي او ستا په نظریه باندې زه خپل عقیده پرېږدم هېڅکله نه دا سوال پې وکړه وایي د رڼا د رفتار نه تیز څه شته او که نه شته وایي نشته ورته زه یې دله ثابتوم که نه ستا ساینسدانانو بله کړي عبارت وي 41 نمبر ته د آینسټاین نظریه ده چې د رڼا رفتار د څوک تیز رفتار سره
رفتاري سره څوک سفر نشي کولی. حالانکه په موجوده دور کې ساینسدانانو داسې تجربات کړي دي چې په هغې کې ساینسدانانو دعوې کړې ده چې سب اټامیک ذراتو په ذریعه سره مولوي صاحبانو کوم چې د رڼا د رفتار نه تیز رفتار سفر کولی شي. مولوي صاحبانو د دې تجربې په دوران کې د رڼا رفتار سره نیوټران مولوي صاحبانو دا د سرم یو لیباټري د مولوي صاحبانو اوس لري په اټلی کې بلې وری باټري د کم چې د ساسو بلې باټري ته باندې مشهور د مولوي صاحب ته ولېګل او په واپسې کې نیوټران واپسې کې د رڼا د رفتار نه 1 سکند مخکې مولوي صاحبانو دا تجربه او دا تجربه بار وکړه چې وکړه نو دوی ته پته ولګی چې د رڼا د رفتار نه هم تیز رفتار سره مولوي صاحبانو دا چار اغستې دا بي بي سي اردو نیوز راغستې مولوي صاحبانو سانس نومبر 2011 19 نومبر باندې دا به تاسو سرچ کې به باندې نور کې د تحقیقات پکې نورم شوی 42 نمبر تنخیح د ملحدین نه زموږ سوال دی چې څه وجه چې د آینسټاین دماغ د نور مخلوق نه جدا و. کله چې آینسټاین ډېر ذهین و آینسټاین چې کله مړ شو یو ډاکټر د دماغ وتښتول چې وکړه په دا باندې تحقیق وکړو د دماغ وای د نورو نه مختلف دي نو ته دا د ارتقا په وجه باندې شوی نو دې کې دا خصوصیت چا پیدا کړو مولوي صاحبانو عبارت په آینسټاین په کال 1879 عیسوي د مارچ په 14 تاریخ پیدا شوی دی او تاریخ وفات 1955 13 اپریل په نیو جرسي کې شوی دی. ډاکټر ټامس هاروي د آینسټاین د دماغ باندې مختلف تجربات کړي وو. د ټول تجرباتو نه دا نتیجه شوی د مولوي صاحبانو دا چې د آینسټاین دماغ د نور مخلوق نه مولوي صاحبانو مختلف وو. نو زموږ سوال دا چې آینسټاین دماغ ولې د نور نه مختلف وو. 43 تنقیم د ملحدین نه سوال دا دی چې تاسو چې کومه نظریه د بیگ بینګ پیش کوئ چې ماده خود به خود وشوه نو یو حادثه هم صاحب علم نه وي چې د ژوند سامان برابر کړي او نه ماده صاحب علم ده چې د ژوند سامان برابر کړي. ماده صاحب علم د دې نه به تاسو کې ماده کې څه علم شته شعور پکې شته چې د ژوند سامان برابر کړي نه ځان نه لګیدا قوانین د فطرت کې قوانین د فطرت چا پیدا کړی دي قوانین د فطرت خود به خود دی بوې ز ټیک د زبر در سره چې راټینګي او ته په دې موضوع پوهیږي ز ټیک د امانت چې خدای شخص چا پیدا کړي بس دا کله دوی اخیری سټاپ دی ورته به راځه اوس په دې خبره کوم واجب الوجود د معقولاتو باندې را سره به معلومه راځه په معقولاتو به خبره کوم وجود په څو قسمه دی خو ممکن الوجود دی واجب الوجود دی ممتنع الوجود دی امر د دې کنه دی واجب الوجود یو پکار دی ډیر په پکار شي چې ډیر شي خو بیا خو بس شي د واجب الوجود ته څه کیږي تعدد د قدمو دا محال دی بل جبان ولی محال دی لو كان فيه مالحه الا الله لفسد یو قدیم به چې زدا او د کوم بل به زدا د کوم د زید په ژوند او عمر باندې په کائنات کې توازن بګړاويږي کته چې دادی پیدا کړي نو بیا ورته الله د کائنات د پاره هو علت دی خدای الله د پاره سو علت نشي کېدلی د یو شی د پاره د علت تعمد د پاره سلور خبره پکار وکنه مولوي صاحبانو نو دې بدغه چې تبرتر ورسیږي نو بیا به تا د روسته چې مونږ کوم خبرې کړې دي مولوي صاحبانو سنا سم معقولات ویلې دي سنا سم مولوي صاحبانو هغه کې ور سره بیا تاسو څه کولای شي بحث وکولای شي مولوي صاحبانو 44 نمبر تنخیح کماده قدیم غني نو ماده ور خپل وجود د لپاره خپل علت ورزي ځکه قدیم سیس د خپل وجود د لپاره خپل علت وي هغه لپاره علت خارجي نه وي او کماده حدیث غني دا هغه لپاره به علت خارجي شوی نو سوال دا دی چې ماده د بیگ بینګ په وجه پیدا شو هغه لپاره علت خارجي شو د لپاره علت خارجي څوک د چې تاسو یو چې ماده خود به خود پیدا شوی ده داسې د دوی د کومه قدیمه غاڼي نو په خپل وجود کې بل ته محتاج وي مولوي صاحبانو خو لیکن دوی قدیمه ارسطو سره مولوي صاحبانو چې ماده څه ده قدیمه زماني نه خپل وجود کې محتاج ده علت ته محتاج ده داسې څوک شته چې د ماده د څور کړل دي وجود ور کړل وغه الله رب العزت دی مولوي صاحبانو 45 نمبر تنقیم ټول ملحدین ته چیلنج دی چې د دوی د ځانونو د مرنه محفوظ کړي ځکه مر او ژوند الله تعالی پیدا کړی دی او ملحدین خدای الله تعالی نه انکار کوي ملحدین چې د الله تعالی د مخلوق نه انکار نشي کولای نو الله تعالی نه بسنګ انکار دې تکړه چې د الله د مخلوق نه ځان خلاص کی ځان د مرګ نه دوی ځان خلاص کړي ها کل نفس ذائقه الموت او د چیلنج ورکړي چې هم تاسو معنا هغه به ویل کنه آینسټاین به ویل کنه نیوټن به ویل چې د مرګ نه خلاصېدل غواړم سکوم مرګ نه خلاصېدل خو چې زه څوک د رڼا رفتار مونږ خپل وجود او دا د ساينس نظریه ده چې مادي جسم د رڼا رفتار نشي حاصلولی دوی د اټم بم چې جوړوي د اټم بم د جوړولو کې مدقه خبرې دي چې دوی مادي له حرکت تیز ورکی نظریه د اضافیت چې مونږ ویلو سنا سم مختصر غونډه کې د ماده کې حرکت تیز کی نو چې ماده څونه تیز تاویږي د کی حرارت زیاتیږي سکیږي حرارت پکې زیاتیږي نو دوی په دغه ترتیب سره مولوي صاحبانو د مظاهر دی اټم بمونه دي هغه ساينسدانان دا وایي صرف زمونږ خپل د
موضوع سره چې زمونږ څومره پکارېږي څومره موږ بیانو کولې جبارو مخکې خبرې به ټولې د ساینسدانانو دي ما خو چې دا مفید معلومات هم پکې څه نازوي خو بس ټیم رانه ختم شو